مونږ مثال دسې لکه ګیدړ د دوبي په نیل کې پریوته د دوبي هغه خمو ګیدړ پکې ورغورځي د ناشین شو ګیدړ چې ځان ته کتلی چې او بیړه غر کا شدا خو شکل می بدل شو روان دی په لار چرګ والا په مخرا ګیدړ ته وای چې وای ماما دا ولي دا شین رنگ ول بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان چرګ ورته وی چې ماما چې ته دومره خشوي چې ته حج ته ځې نو زم در سره زم راځه چرګم ورپسې دی چې په لاره مخکې لاړه کارغه والا په مخه راغی کارغه ورته ماما دا ولي بس ویل خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ویل زم در سره ځم راځه چرګ او کارغه ور سره دی او ګیدړې مخکې د شپه پې راغلې ده په یو سرنګ کې ننوتي چې دلې به شپه وکړو بیا به سهار ځو چې هغه سرنګ کې دننه پراته دي اوس ګیدړ وږی شوی دی د ګیدړ کار څه دی کارغان خوړل چرګان خوړل دا د ګیدړ کار دی وږی شوی دی چې وږی شوی دی نو دی کارغه ته وایي چې خوریا داسې چلو که چې راشه زما په دې خپو داسې رو زورم کوه شپه دا خبرې به کوو شپه به تېرېږي سهار به بیا ځو که خیر کارغه والا راغلی پنجې پې داسې داسې کوي ورته وایي خوریا یو پوښتنه درنه کومه خو که حل دې ونه وي که نه نو مرګ دې ځای دی ویل جی وایه ویل دا توروالی در کې د کم سن نه را روان دی دا تاسو چې تک تور پیدا یې ویل خبر نه یو خو خدای داسې پیدا کړي ویل جواب دې رانه کو که نه غلط خوله یې ورچولې ده او کارغه خو یې وخوړو چې ویې خوړو چرګ یې راپاسو ویل خوریا راپاسه زما په دې خپو لږ زور کوه خبرې کوو ویله کارغه څه شو ویله لږ بار وتی ویل خوریا یو پوښتنه درنه کوم خو که حل دې ونه وي نو مرګ دې ځای دی ویل ماما څه ویل ستا پلار مولاو که نیکه دی مولاو که غور نیکه دی مولاو چې دا بانګونه وی هغه وی زه څه خبرم خو خدای داسې پیدا کړی ما چې زه بانګونه ویم نو ویل جواب دې رانه کړ رد خوله یې ورچولی هغه یې خوړلی عزیزانو تاسو مونږ د دوبي په نیل کې پرېوتي یو ته پوه شوې دوبي په نیل کې پرېوتي یو لباس هم بدل شوی دی خدای دې را باندې نه چرګ پیښی او نه کارغه چې خلک ومړه شو لا وای توتیان فنان شو لاړل ارمان کې توتیان فنا شو لاړل ارمان کې سترګې مې نم کا په هر زمان کې سترګې بنا کړه په لاره سمځم غم استشا کړه ترېنه په څنګ سترګې بنا کړه په لاره سمځم غم استشا کړه ترېنه په څنګ هرست ډېر دی ستنا کم کړه چشمان درون کا پخپل گریوان کې توتیان فنا شو لاړل ارمان کې سترګې مې نم کا په هر زمان کې لاړه خلک اوس مونږ غوندې ګڼ کپان پاتې تاسو پوه شئ خپل زړه کې وګوره مونږ تر هغې پورې ښیو چې څه امتحان نه یې راغلی څه پېښ نه یي چې څه پېښ شي بیا ځان ته وګوره چې اوس زما د ایمان امتحان دی چې څه به کېږي
عزیزانو خدای ته وګورئ، خدای ته وګورئ، هغه د 1400 کالو اسلام ته واپس راشئ، کینی تبا کېږئ، غرقېږئ. 1400 کاله مخکې اسلام څو په کجورو نکاح تړل، یو څو کسانو ته دعوت کول. 1400 کاله مخکې اسلام څو جنازه کول او کوته ورته کنستل او پکې خول او دا ټکي ورته ویل چې بسم الله وضعناک وعلى ملة رسول الله سلمناک. الله نامه مې کېښوي او د جناب رسول الله په دین مې اوس پاک بار خلاص. هغه تراشي تباہی او نور به تباش خلق به څه سبو خدا به وی کنه چې هاي سیمون زما مور مړوا، زما پلار مړو، زما نیا مړوا، زما نیکم مړو، زما خور مړوا، 13 ورځو کې زما ترم مړو. چا هاي سیمون کمال خدای دې یو لګنل هاي زیتم لا زه چې څه کوم زما ایمان او کې به بیا څنګه په دې خلاص چې ورکی چې دې ګس لاس ته دیم پتاونه ګس لاس نو سیبا مونږ چې واړو زمونږه مالک کې او سره اوسم ژوندې دې ژوندې لري کباب به ویشل سار چا د شپې په پاتیو کنه نو به سار خلکو له نو ما شومان بچی کی چالو خانه کباب ویشي کنه نو رامن دې بم کینو نیم دومره کباب به مونږ ترا نو صاحب او دا د خانی کباب دي څه ولا پلانې زکات ورکړي یو هډ جوړ او دام پتاو گئی دا دا کافر بچے چې دا زکات ورګي دا د کومو پیسو زکات ته د پودرو ده کده شرابو ده کده غلا ده کده جواره ده کده ډاکی ده کده رشوت د پیسو ده دا زکات پته هولګو چې دا د کومو پیسو زکات ورګي نه پدې ډب مونږ نه بزا طالب کارو مونږ او طالب ګرای زمانہ کې اخون بابا دیره تتلیو لس روپے پسخات کې ورکو ایو طالب ما درانی دي شو والکه خبره وره مال ولی ول ارض لخ په غزي چې زمړې مل دی لوټ ته خو ګور لګ دا الله سلوټ انګريز فوټو په دې لوټ ته لګ ګور مړې دغه ته وای اوس مونږ ستاسو دغه ته خوشحالي خدای دې کور په قبر کې مران کا خو چې لوټ درکی خدایم دې خو باسا والله که په 16-15 نه پوهېږي بې خوتیه قوم کم بخت بدبخت اغم صد سړي زوی قوم 24 باقی زکاتونو خبرې چې دي جزئیات مان بیا پاتې شو خو دې ته سوچو کوي چې زکات د حلال مال کیږي ګورای د حلال مال چې په حلالو دي ګټلې یو زکات یو باسي هغه کیږي د حرام مال زکات باندې دي کده ثواب نیت کو نو کافر بشي دا شوشیم شروع دي چې امام ابو حنیفه مسلمان نه تاسو د اتی په غوګونو کې ودی دلته خلق
مولد شریف کوي یا څه کوي، موسی علیہ السلام دا کار کړی، عیسی علیہ السلام دا کار کړی، فلانی دا چل کړو. ستا په ملک نن د بيدینه اور لګېدلې دی، اور نن ستا ملک مستقله دنیا داسې اوسېږي چې امام ابو حنیفه ته کافر وایي. ستا ملک نن مستقله دنیا داسې اوسېږي چې حدیث ته د یهودو ډکوسلې وایي. ستا ملک مستقله دنیا داسې اوسېږي چې وایي خدای چرته دا خدای او رسول دی مولیانو خېټو د پاره را پیدا کړی دي، جمعتونو کې ناس دي خېټې په سربري او د خدای او رسول نامالي او دا کمقل خلق چې دی هغه ورځ ماته اوراله لوی جهریه او لوی لیډر ماته وی چې په عقل به ماته ثابته چې خدای شته، په عقل. ما ورته یو منټ خبره وګداو نه، دا ستاسو غوندې کار نه و چې استاد ما خرابې باریکه. ما چرته یو خبره کړې وه چې ابراهیم علیه السلام چې هغه ګډوري باندې قرباني وکړه غوښې چا وخوړې، نو د خلقو له به چې ورغله ما دې کې باریکاتو کې ګوتې مه وایي سړی خرابېږي. ولې خرابېږي؟ قرآن او حدیث دې دپاره راغلي دي چې دې کې به ګوتې نه وهي، دا خلک خرابېږي. دې دپاره قرآن او حدیث خو قانون دی، راغلي دي که ته خبر نه یې نو ته خراب. ما په دې خبرو پوهېږئ؟ که د قرآن او د حدیث نه ته خبر نه یې نو ته خراب. بیا قرآن او حدیث چې چاله نه ورځي هغه نه بزرگ جوړېدی شي نه ولی جوړېدی. دې خوا وګورئ د پېښور لار ما ته چې معلومه نه وي تا ته به وښیم وبېښیم درته. د خدای لار چې ما ته نه وي معلومه تا ته به څه وښیم. اول به د خدای لار تا زده کړي هغې نه وروسته به بیا خلکو ته ما هغه ته وی یو منټ کې اوس وی چې بس وښایي چې زه به ومنم چې خدای شته. ما ته کني زه ډونټ نو انګریزي کې ماته دا ډونټ نو ټکی مې وی خدای ته ګورئ یو ځلې په دا ورمړو کې چلته زما خولې نه به لیډر ټکی وي خط را پسې راغی چې لیډر انګریزي دا او تا په جومات کې انګریزي ویله لہذا ته کافر یې. او بیړی غرقه شه بیا ورمړو ته رالم مالکه غلطي مې کړې ده بیا به نه ویم داسې خدای ته دې خوا وګورئ. کان آدم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان كان آدم يتكلم ب7,000 لغه. الله انسان پیدا کړي او بیا د بیان چل ورته ښودلی. نو کان آدم يتكلم ب7,000 لغه. آدم علیه السلام به په 9,000 لغته باندې خبرې کولې، 9,000 ژبې ولا ورته. نن راشه چې په روس کې درته زرګونه مسلمانانو خیم دا د مسلمان د انګریزي خوانه برکت ته چې علم قرآن او حدیث هم ویلې او انګریزي جبم ورزي روسي جبم ورزي ورشي روسیا د څومره مسلمانان کړي. په چین کې د چین خطیب راغلی، د چین خطیب ما ته وی چې انا اشتري المرقات شرع مشکات و مرقات علمه د مشکات شرع عربي کې ما ته وی. ما ورته ما تفعلوا دي ته په څه کې ما ته وی انا ادرس المشکات فی الپیکینگ. زه د چین په دارالخلافه کې مشکات لولوم، مشکات پڑھاوم چینیانو ته. اذا فرغت من الدرس انا اشغل في التبلیغ. چې درس نه فارغ شم وی بیا چینیانو پسې ګرځم د تبلیغ کار کوم. چینیان مسلمانان 10,000 چینیان مې ویل مسلمانان کړي.
ورشي په امریکا کې وګورئ، په فرانس کې ورشي وګورئ، دنیا د کفر په پلیټ فارم ولاړه ده، اسلام تدا سیدا کیږي لګیا چې څوک شته چې راشي موږ مسلمانان. 13 ورځو کې د لندن یو وفد راغلی او زلمی الکانو پکې داسې زلمی جماعت کې ودرې ده، انګریزي کې تقریر وکړي چې ما اسلام ولې غوړه ځکه چې ما ته دا پته ولګېده چې اسلام غوندې حیا په یو بل مذهب کې نشته. دیکھو وګورئ، بلغ ما انزل الیک من ربک، الله وی ما چې کوم کلام در نازل کړی دی دا خلقو ته ورسوئ، خلقو ته وښایئ، خلقو پسې کورونو ته ورشئ، دروازې ورته دا نه چې ته به ناست یې او زه به راځم د برکت غونډی ده زه به دا کوم، نه ته به راپسې راځې، ته به زما دروازه ټکې، ته به ما د کوره راوباسې او جومات ته به مې راولې. ما په دې خبرو پوهېږئ؟ اسلام د پیغمبر 53 کاله عمر وګورئ، بیا 23 کاله زمانه د نبوت وګورئ، د ابوبکر صدیق زمانه د خلافت وګورئ، د عمر فاروق زمانه د خلافت وګورئ، د عثمان ذی نورین کو زمانه د خلافت وګورئ، د حضرت علی زمانه د خلافت وګورئ، د امام حسن او حسین زمانه وګورئ چې په 72 کسانو د زرګونو یزیدیانو سره مقابله کړې و. بیا خزا بی بی زینب د یزید په مخ کې چې کوم تقریر کوي او ورته وایي ماذا تقولون ان قال النبي لكم، او یزیدا که زما نیکه په قیامت کې درنه تپوس وکړو چې زمان وسو سره د په کربلا کې څه کړي، ته به هغه ته څه جواب؟ زینب هغه ته دا تقریر کوي لګیا. ما په خبرو پوهېږئ؟ زمونږ ښځې داسې پکار دي، زمونږ سړي زمونږ نوجوانان داسې پکار دي چې په لاره رواني او سړی د لاسه ونیسي